جالبه دا ده چې ایران خپل داسې توغندي په اسرائیلو باندې ور استعمال کړي دي چې د اسرائیلو اډوکي تر اوسه پورې نه ټکور کیږي. خو د هغې نه هم جالب طبعه خبره دا ده چې ایران وایي چې موږ تر اوسه پورې خپل نوي میزایل نه دي استعمال کړي. وایي دا موږ زاړه میزایل چې کوم په ذخیرو کې پروت و هغه هم استعمال کړي دي. بهرحال کوم زاړه میزایل چې ایران ورویشتي دي لکه خیبر یې ورویشتي و، دغه شان واده صادق 1 کې، واده صادق 2 کې چې کوم میزایل استعمال کړي وو ټولو خلکو ته معلوم دي، ورته رعد، عماد او حاج سلمان. خو اوس چې دا پرون کوم میزایل استعمال شوي دي او په اسرائیلو باندې ورویشتي شوي دي د ایران د اړخه، دا تقریبا چې د دوی پیداوار 2014 کې شروع شو، 2018 او 2019 کې دا سر ته رسیدلی. دا ډېر پرمختللي توغندي دي. په دې کې د یو نوم سجل دی، سجل لکه په انګریزي کې ترجمه کړو سټون اف هیل، او که په پښتو کې ترجمه کړو دوزخ کاڼی دی، دغه ترجمه راځي. او بل ورسره بیا فتح 1 میزایل دی. خو پر سجل کې داسې کار دی چې یو خدا د اواز د رفتار نه تقریبا 18 کرته زیات تیز دي. د اواز د رفتار نه 18 کرته زیات تیز دي. لکه په کوم ځای کې چې دا وډزېږي که نه، نو د هغې اواز چې تاسو اورئ نو ډېر وروستو به یې اورئ. دا د اواز د هغې نه اواز چې په څونه رفتار کې ځي د هغې نه په 18 کرته کې زیات رفتار دا کوي. او بل په هغې کې دننه واړه واړه بمونه لګېدلي دي، کلسټرز بمونه ورته وایي. لشل بمونه دې خوا لګېدلي، لشل بمونه دې خوا لګېدلي، او هغې باندې بیا داسې کور لګولي. نو ړومبی کور چې د هغې نه کله پروزي، نو بیا دا چې کله ورنږدې کېږي نو دا چې نور هم ورنږدې شي نو دا دواړه کورونه لر کړي. نو د دې نه دا شل بمونه یو اړخ ته او شل بمونه بل اړخ ته دا ورخطا شي، او دا چې په هر ځای ورخطا شو، او د دې به د کم ځای نه بیا مخه به یې نیسي چې په کوم اړخ لاړه او په کوم اړخ لاړه او په کوم اړخ لاړه او په کوم اړخ لاړه. نو هغې کې هغوی اسرائیل لڅته پکې ولي، خو لڅته پکې داسې چې هغه ښه په ځای باندې ولګي. دا هغه کلسټر دا سجل توغندي دی، او دا ډېر خطرناک توغندي دی چې هغوی اوس استعمال کړي دي. او ورسره چې د نور میزایل ما تاسو ته یاد کړ فتح 1 میزایل، دا هم ډېر پرمختللی میزایل دی چې دا استعمالي، بلیسټک میزایل دی دا استعمالي. اوس دوستانو هغوی دا وایي چې موږ تر اوسه پورې کوم میزایل استعمال کړي دي، نو موږ هغه د 2014 او 14 او 15 میلادي کال توغندي استعمال کړي دي، او د هغې نه پس بیا موږ څه جوړ کړي دي. نو د هغې نه خو لا تاسو خبر نه یې چې هغه د باندې استعمال کړو، نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي. نو ګورو به په انتظار به یو، ځکه چې اوس هم تل ابیب دړې وړې پروت دی، دا چې 2-4 ښارونه ورسره نور هم دړې وړې پرتې دي. نو اسرائیل هم لګیا دي د هغه اړخه د الوتکو په ذریعه باندې راځي په هندوستان باندې ښه برابرې حملې کوي. هغوی هم ښه برابرې حملې کوي، دروغ نه دی ویل پکار، او دوی هم پرې ښه برابرې حملې کوي، ځکه چې دوی سره خو صرف د توغندو او د ډرون دا لاره پاتې ده. نور خو د هغوی هوایي ځواک چې کوم دی په ځمکه ناست دی، هوایي اډې خو د هغوی تباه شوي دي، د هغې لانچر هم د هغې تباه شوي دي. نو همدغه جنګ به کوي. او نو هغوی وایي چې اوس داسې میزایل یې ورولو چې هغه دا خو موږ هغه میزایل یې وروسته دي چې موږ له 7 کاله 15 کاله مخکې جوړې کړو. اوس چې وایي کوم میزایل به موږ ورولو په مزه مزه، نو هغوی بیا د خوند نه خبر شي چې د سیره څو پخېږي. نو زه ګورو به فلحال خو سجل د دوزخ کاڼی ورویشته، او ګورو به چې مخکې به څه ورولي.